أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون سورة یاسینو مخی آیتونو کی بشارتو دا خلقو دا پارا چی ایمان را وڑیو عمل صالح کڑیو وی آغی دا پارا جنت تے جنت کے مشغولات دا بیبیانی دی سوری دی پاگے کے پالنگون دی او تکیاوے واہلی لڑبے والی ناسبئی د دې لپاره پکې میوې به د الله د طرف نه وتا وینا به کولی کېږي سلام سلام نور د دې لپاره هغه څه چې دی به غواړي قیامت په ورځ باندې اعلان به وشي تخویف اے مجرمانو نن جدا شئ علم اعهد الیکم یا بنی آدم سرا خبر وچی ولی منگا تاس سر لوز نو کڑے تاس تا منگا پیغمبران نو را لی گلی کتابون یو نو را لی گلی تاس تا دا خبر کڑو چیو دا شیطان خبر ممنی دا غطا بیداری مکوئی دا غبندگی مکوئی دا غدا وینا مطابق بندگی مکوئی اغا خستاسو دشمن کار دے مادت داویلو چیو زما بندگی کوئی دا نیغلار دا دغه شیطان خو ډیر خلک گمراه کړیو ډیر ډلې گمراه کړي وي نو تاسو د عقل نه کار نه لئ نو بیا زجر دے تخویف دے هذه جهنم التي كنتم توعدون قیامت حال ذکر کئی چې د دې جبې خله دا په موږ بندي کو نو د دې لاسونه به بیا موږ سره خبرې کوي په هغې لاسونو چې کومې خبرې کوي نو هغې باندې ګواهي به بیا خپې کوي د دې اندامونه به خبرې کوي الله رب العزت وایي که په دنیا کې موږ غوښتی نو د دې سترګې به موږ ورانې کړې وې د دې سترګې به موږ ړندې کړې وې نو بیا په لارې تللی نو لیدل به کوم ځای کولی شو که منگ وختلوے دی با منگا مسخ کری وے دا دی شکلون با مسخ کری وے دا دی بدن با مسخ کری وے دا دی نبا نور سیزون جوڑ کری وے شادوگان خینزیران او بلسو او یادا چی دا دی نبا منگ یو تخت جوڑا کروے بالکل چی مسخ کری وے لا صحبے والا مسخ کری وے داولا یو تخت کړی وې نو بیا به طاقت دتلو نه لرو نو به واپس لې شو نه مخکې بیا به حرکت نشو کولای الله رب عزت په دنیا کې دغه حالات مونږ ته کله کله خی کله یو باندې راولي کله په بل راولي مونږ ته ګوري وتا کله په وړو کې راولي کله په ځوان راولي کله په بوډا راولي بیا هغه دقه سپروتی سترګې غړی اړیږي اړیږي اړی خبرې بکئی بعضې پکې داسې چې خبرې هم نشي کولی او لاسې نه ړقېږي خپې نه ړقېږي نور بدن یې نه ړقېږي صرف جبې چلیږي بعضې پکې داسې جبې هم نه چلیږي بعضې پکې داسې دي چې سترګې غړی او نور څه کار نشي کولی خبرې هم نشي کولی. وس دې آیتونو کې
الله رب العزت وی چاله چې موږ عمر ورکو عمر ولا زیات کو نو داغه په اندامونو کې کمزورواله راولو ابتدا کې کمزوري نو چې کله عمر زیات شي نو بیا ورو کمزورواله راځي سلويختو کالو پورې د ترقی دوري یو وخت کې ترقی بیا په یو ځای باندې سړی ولاړی او بیا وروستو تنزل شروع شي رو کمزوري راځي نو په سترګو کمزوري راشي په غوږونو راشي په اندامونو راشي نور اندامونو باندې لاسو خپو کې کمزوري راشي په ملا کې کمزوري راشي بیا پاسېدل کې ناستل ګران شي نیول ګران شي قتل ګران شي بعضې خلکو باندې راشي چې لرې نشي لیدی او بعضې نږدې نشي لیدی نو نورو څیزونو ته محتاج شي سترګې د شیشو شي خپې د لرګو شي نو بیا ژوند د دارو شي دغه حالي دارو ندی نشتی نو جیب دے بیا پریشان دے تاویگی را تاویگی شیشے نشتی لیدل نشی کولیں او لرگی نشتے نو بیا تلل نشی کولیں دا سی حالی بعضی خلق پکی دغسی و بعضی د دین امو اخوات واوڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت پیش کئی دا قرآن کریم صداقت پیش کئی چھے دا رشتونی خلق دے دا رشتونے پیغمبر دے کتاب رشتونے دے پیغمبر رشتونے دے کو سوک وطوئی دا شاعر دے نو شاعر نہ دے دل شیر جوڑول نہ ورزی اللہ وی منگوتا نہ دے خودلی کم زینے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردی شیرون ویل لی خپل شیرون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندی جوڑ کری اللہ وی دا علم ولمنگ ندے ورکڑے وما ینبغی لہ او دسر دا شعر شاعری و سر خوانم نہ کئی نو سڑے ولاڑ لے غٹ سڑے دے غٹ عالم دے علامہ دے مفتی دے او دے لگیا دے پا مجلسونو کی شعرون وی دا و سر خنخ کاری یو شعر وی پردے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بعضی شعرون ویلو چی دا خش شعرون دی شعرونو کے بعضی خدی او بعضی بد دی جو بد دی نو وی پرمائل بعضی شعرون ویل لی خو جوڑ کڑی ندی بعضی خبر بعضی او ٹکی دا سی ویل لی چی آغا اسے دا شعر پا وزن باندی جوڑ شوی دی اتفاقی طور باندی شوی دی چرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لبید یو شعر وی لبید خشعر ویل لے وی الا کل شین ما خل اللہ باطلو وکل نعیم لا محالت زائلو وی ہر شے دا اللہ نا الا کل شین ما خل اللہ باطلو دا اللہ نا سوا چی سمر دی دا باطل لی الا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ او ہر نعمت اغخا مخا زائل کی دن کے دیں ہر نعمت لپنا دا شاعر اگرچہ دا جاہلیت دا دور شاعر دے لیکن دا خبر ہے چی کرلا نو خے کرلا کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلچا شعر شاعرانی وہ اغیبا شعرون وی دا حقیقت نا ڈکی خبری وی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دا سی بازی نور اغیبا وی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیادر خویل لی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صفت کی ویل لی داغا پا مدحا کی ویلی
واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. یا احسن منك لم تر قط عيني، ستا پشانتے بہتر، و احسن منك لم تر قط عيني، ستا نه خیسته چرته ملي سترګو لیدلی نه دی. چا ویل دي چې دا شعر دا هغه ویل خو هغه د خپل ځان خبره کوي. و احسن منك لم تر قط عين، یوې سترګې هم ستانه خیسته چرته لیدلی نه دی. سترګې خو ډېرې دي، یوازې حسان رضی الله تعالی عنہ خو نو کنه. دنیا کې اول نه آدم علیہ السلام نه واخله قیامت پورې خلق د هر چا سترګې دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خیسته د سترګې چرته لیدلی نه دی، یوې سترګې هم نه لیدلی. و اجمل منک لم تلد النساء، او ته دومره خیسته جمیلې چې ستا په شانتې یوې ښځې چرته زیږولی نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح کې وایي، کله د کافرانو په زم کې خبرې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایا، جواب ورکوله. هغې به هلته کې شعرونه وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ اسلامي شاعر دی، و هغې کې دغه راګونه پکې نه و، یا خلک یې راکاږي او طرز نن سبا د شعر شاعرۍ هغه طرز یې جوړ کړلی، نو د ګانې بجانې طرز یې وله ورکړلی، هغه شیخ نه دی. او بیا خاص کر جماعت کې بعضې خلک لګیایي وایي هغه د سندرو په شکل باندې چې ویلی کېږي هغه شعر شاعري نه خو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي ما ورته الله وایي ما ورته شعر نه دی ښودلی، دی چې سوی نو سوی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دی چې سوی د خپل خواهش نم نه وی، دی چې سوی نو دی هغه وی چې هغه ته وحی کېږي هغه وی، کومه خبره چې ته وحی کېږي هغه خبره کوي. نو یو وحی دا جلی دا هغې ته قرآن وی، یو وحی خفی دا چې هغې ته حدیث وی. کم څه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه وځي چا ورته وی تاسو کله غصه یئ، وی هر څه چې زه غصه یم هم زما د خولې نه چې څه وځي هغه به حق وځي، غلطې خبرې به نه وځي. قرآن کریم صداقت د پیغمبر صداقت د هغې تذکره کوي. دا راغلی چا د پاره دی هغه چاله چې په زړه کې ژوند خویي که نه، په ژوند کې ایمان یې خویي، په زړه کې ایمان خویي که نه، نو هغه دپاره قرآن کریم دا د پوه کولو دی، د یرې ورکولو دی، د زیری ورکولو دی، د تخویف ورکولو دی، د بشارت ورکولو دی. هغه څوک یریږي هغه چاله یره ورکوي چې په زړه کې ایمانی. بیا ورپسې دلایل پیش کوي، دلایل د توحید دي. الله وی دا مې دله پیدا کړلی، دا مې پیدا کړلی، دا مې پیدا کړلی، او دا خلک بیا وله تخویف ورکوي په شرک باندې چې هو زجر ورکوي په شرک باندې چې هو دا تاسو څه کوئ، الله دله دومره څه کړلی او تا څه کوې، الله نه سوا نور الهه دي نیولي. لا یستطیعون نصرهم، خلق خو الہ نسی دې دپاره چې هغه زما امداد وکړي، او نو هغه خو د خپل ځان امداد نشي کولی، د دې امداد نشي کولی، بلکې دا خلق ولاړ دي د هغه امداد کوي، د هغه په امداد کې ناست دي ولاړ دي. بیا تسلی ورکوي فلا یحزنک قولهم، او د دې په خبره باندې خفه نشي چرته. الله وایي موږ پیژنو څه چې وایي، نو قیامت کې حساب کتاب به ورسره کوو. الله وایي پټې ښکارا ما ته معلوم دي. بیا ته دلیل و پیش کوي د توحید، او ما پیدا کړی نو د څه نه مې پیدا کړی، انسان لګیا دی وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. الله وی انسان میں پیدا کړل، خپل
پیدائش هیر کړل اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين او پیدا د سنه یې زما خلاف کې وصلی کیای الله وی پیدا کړي مای د سنه می پیدا کړي نو هغه ته پته ده نو بیا لګیای خلاف کې جګړې کې او دې لګیا دې غلط دې مثالونه بیانې وضرب لنا مثلا ونسي خلق خپل هیت پیدائش یې کړل دی وی مَن يحيي العظام وهي رميم سوک برا ژوند کی دا اډو کی چې دا زاړه زاړه شي اډو کی زاړه شي اوریږي دا به سوک را ژوند کی الله یو ته وا دا به هغه ذات ژوند کی چې اول پیدا کړی اول چې شوی د سیشنه پیدا کړي وس دوباره پیدا کول هغه الله ته آسان دی الله په هر یو جز د دوان دی هر یو ذره د دوان دنه چې جدا شوی دا الله وې ز په پوهه ما او بیا تذکرہ د دې هم کوي چې او دلیل پیش کوي دلائل عقلی پیش کوي وای چې الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا او دا ونی د لچا پیدا کړلی په دې ونو کې الله ستاسو د پاره ور پیدا کړلې په دې کې د جمی دا ور سړی ته ډېر خوږي خزوا بوډۍ وا یخ ولا شوو رپیدا ورته چاکین ولا هغه وی یا الله په دواړه جهان مې به ور مکه الله وی ور مې دل پیدا کړلې په دنیا کې آخرت کې چې کوم ور ده الله دې موږ دا غینو ساتي اخو د بل چا د پاره ده د جهنميانو د پاره ده هغه د گرمایش د پاره نه ده هغه د سیزلو د پاره ده هغه د عذاب د پاره ده الله وی اسمان نظم کې مې پیدا کړلی د دې په شانتي نورم پیدا کولې شم ز قادرم اي يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم او پیدا کول الله ته سګران نه دي انما امر اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون كن فيكون خبره ده الله ويوشن وبشي با وخت په وخت باندې خبر راځي د معمولی جنتی د پار لس چندا دنیا بئی دا خو یو دنیا دا دنیا گئی دا وړو کې دا الله وی لس چند بول ورکوم جنتی لا معمولی جنتی لا آخری چې د جهنم نه راوځي جنت ته ځي غلا فسبحان الله مسله د توحید او نو سب تسبیح بیانوي پاکی بیانوي د الله د پاره هغه ذات چې د غلط پلاس کې اختیارات دي الله په هر شی باندې هر شی اختیارات بادشاہت د الله دی الله ترتب تاسو ټول ورګرځول کیږي سورۃ یاسین ختم شو سورۃ کې مسله د توحید ذکر کړو او بیان د هغه صاحب یاسین او رجلو راغه مسله بیان کړه داغه چل خلقو ته او خودو دې طریقې باندې بیان کول پکار دي صحیح تذکرہ وکړه چې صحه دا درې صحه یو صحه بل صحه بل صحه بازی وی یو چغه وهل شي دنیا کې پلان کی کرا الگ پیدا شو خلق یو چغه وباسي س زمانه تیر شي نو بل چغه وباسي الک پلان کې مړل قبر له وزي جنازې له راځي او بل چغه چې وسته کیږي الک د قبر نه راوځه درې مچغه بدغي ومن نعمره ننكسه في الخلق چاله چې عمر ورکو منګا نو کمزور والے راولو دا غپان دا مونو کې افلا يعقلون آیا داخل دا عقل نو لکار ناخلی وما علمناه الشعر وما ينبغي له منګا علم نه دی ورکړې منګا نه دی خو دلی د شعر جوړول وما ينبغي له نه د سره دا مناسب دی ان هو الا ذکر ندا مگر ذکر دے دا قرآن کریم دا خو پند دے وقرآن مبین او دا قرآن دے خکارا لینذر من کان حیا دے دا پارا چیر ورکیا چالا چاغا جوان دے
ژوند پکې زړه کې ژوند دی حیات دی مخکې ویلو حیات دی عقل دی پوهه ده شعور دی ناغه ژوند دی دا نه چې هسې په ژوند دنیا کې ډېر شی کافر ګرځي نه کافر خو په مثال د مړو دي په زړه کې طلب دی د هدایت هغه ته په زړه کې میلان دی حق ته نو هغه ته ښیي هغه له یاره ورکوي ویحق القول علی الکافرین او لازمي خبره فیصله په کافرانو باندې اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا آیا نه ګوري دا خلق یقینا پیدا کړي موږ د دې لپاره د هغه سنا چې عملت ایدینا پیدا کړي جوړ کړي لاسونو زمونږه انعامن ساروي فهم لها مالکون نو دا خلق دي داغي مالکان الله وی کار ما کړل ساروی میں ولا پیدا کرلی نو دی مالکان شوی دی نو وزللناها نو دا ساروی میں دی دا پارا تابع کرلی فمنها رکوبهم نو دی بعض سارو بانی دی سورلی کئی ومنها یاکلون او بعض ساروی دا شی دا خلقی خوری نو بعضی میں حلال گرزولی نو بعضی میں حرام دی نو بعضی ندی خلق وخی خوری نو بعضی بانی سورلی کئی او بعضی دا سی دی چی سورلی پیم کئی او خوریم علالی کی خوریه او بعض داسی چې هغه حرام دي خر ده خلق په سورلی کوي لیکن حرام ده او اوخ ده نو خلق په سورلیم کوي او حلالم ده نو وزللناها تابع کړي موږ دا ساروی د خلکو وړوکې وي او چې معمولی قدم اخلي اولا مهارون سی راکاږي دا ساروی پسې روان ده او غټ شي ده غټ طاقت والا ده لیکن اور کې ده هغه پس شي باندې هغه خو طاقت نشتی لیکن مهاری نه ولله الله وې زور پسې رواني پسې اوخ ده روان ده پسې کله کله دا چې اترهيږي کله چې په دشمنی راشي نو بیا بل شان الله یې خی خلقو ته او دا دیسی نه دی ګوره طاقت شتی ګوره ښه بعضی خلکو لچلت اور کی گزار کی دیوال سره چې و جنگي ډخته و باسي مړی کی ولې دا اس خزان طاقت ته ولې هارس پاور دی وی د یو اس مقدار طاقت دی وی ماشینان دی وی دا نیم هارس پاور دی وی او دا بل چې دی نو دا پورا پل هارس پاور دی وی د طاقت ته سم طاقت باندې دی ګرځي وزللناها نلوه منگ تابع کردی دے خلقو فمنها رکوبهم نو باز دینه داخل پسولی کے من آیاکل نو باز دینه داخل خوری ولهم فيها منافع و مشارب او دے خلقو دا پارا پدے کی فیدی دی ڈیرے و مشارب او دسکاک سامان پکیم دے گڑی بیزی تا گورا غوا میخی تا گورا اوخی تا گورا پدې کې د سکاک سامان دی پای پکې دی او اوخ چې دی نو پاغې کې بیا اوبوم دی کله سړي ته ضرورت شي د دې اوخ کې ځان له الله یو ټانکۍ جوړه کړله وې دا چې هغه یو پیرې په اوخلب په اوبو باندې ولګئ نو هغه ټانکۍ ډکه کړي اوه ورځې بیا دته ضرورت نه دے روان دے پا سفر کی روان دے پا گرمائی کی روان دے ضرورت و تنشتی پلا ٹانکی یڑکا دا اغین لگے لگے زان اسکی وورزی رستو بیا دے زان چکلا دا گرمائی دوری دے روان دے پا سفر کی پا گرمائی کی روان دے نو دا وبو استعمالی ضرورت و تنپی خی او چکلا یقین بیا خود ضرورت دیر وقت پوری کی نو بازی وقت کې داسې کیږي خلق بیا دا اوخ حلال کی هغه ټانکۍ ته راو باسي هغه بیا ځان له اوبو کې استعمالوي مجبوری شي اوبو نه میلاویږي نو د سکاک د پاره بل څه نشته چې سړی ته بل څه وسکي دا نه چې خلک وایي چې اوبو نشته بوتلې دي سکینو نو دا خبره
خلق د لوږې مړه کېدو باچا لور وی خلق پراټې ولې نه خوري نو بوتلې به کم ځای بیا ی بوتلې یې نو دا نور شیزونه به بیا وي اوبه بیا هم میلاویږي ولهم فیها منافع ومشارع فلا یشکرون واتخذوا من دون الله آلهة نیول دې خلقو د الله نه سوا نور آلهة لعلهم ینصرون دا پار دی چې دا خلق لعلهم ینصرون دا پار دی چې دې امداد وکړي شي دی نیولی څه دپاره نیولی آلهه نیولی د الله نه سوا چا باباګان نیولی وایي زه د پلانکي بابا د پنجې د لاندې یم زه د پلانکي بابا د لمنې د لاندې یم ما ته څوک څه نشي ویلی وي دا د ده خیال دی دی وایي زما امداد به کوي نو ما چې دا نیولي نو زما امداد کولی کېږي څه چې کولی کېږي د هغې طرف نه کولی کېږي الله یې هېر کړلی لا یستطیعون نصرهم اغی طاقت نه لري د دې د امداد هغه د دې سره امداد نشي کولی د خپل ځان سره امداد نشي کولی د دې سره نشي کولی وهم لهم جند محضرون دا به بیا ووایو وهم لهم جند محضرون کې ځان له یو درې احتمالات دي وایو سر ته بیا نه رسي د قضیې باندې به پرېږدو ومن نعمره ننکسو فی الخلق چاله چې عمر ورکو موږ ننکسو فی الخلق نو کمزوروالی راولو موږ د هغه په اندامونو کې افلا یعقلون دا خلک د عقل نه ولې کار نه اخلي وما علمناه الشعر وما ينبغي له او نه دی ښودلی موږ د پیغمبر ته شعر جوړول وما ينبغي له او نه دی پکار نه دی مناسب د دپاره دا شعر شاعري ان هو الا ذکر نه دا مگر ذکر دی فن دی و قرآن مبین او قرآن ښکاره دی دله چې کوم څه موږ ورکړي نو دا خو فن دی دا خو قرآن دی دا خو دا الله کتاب دی لینذر من کان حیا دی دپاره چې یره ورکي هغه چاله چې هغه یې ژوند دی ویحق القول علی الکافرین او لازم شي خبره په کسانو باندې چې کفر یې کړلی لازم شي خبره په کافرانو باندې اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا آیا نه ګوري دا خلق یقینا پیدا کړي موږ دی لره انا خلقنا لهم یقینا موږ پیدا کړي د دې دپاره مما عملت ایدینا د هغه څه نه چې کړلي لاسونو زموږ نعامن څاروي پیدا کړلی موږ د دیل ساروي دا ساروي چا پیدا کړلی الله وایي ما پیدا کړلی ما په خپل لاسو پیدا کړلی بل چا مې اختیار نه دی ورکړی چې زه دا بعضې پکې ته کوه الله وایي ساروي مې پیدا کړلی نو انسانان خو خامخا دي دا نه چې انسانان پیدا کول زامن او لونه ورکول دا چې ته د بل چا په اختیار کې دي د بل چا اختیار کې نشتی فهم لها مالکون دا خلق د دغه سارو مالکان دي وذللناها منګه تابع کړلی دا ساروی د دی منګه تابع کړلی د دی منګه کته کړلی د دی دی ته یو محتاج کړلی فمنها رکوبهم نو باندې د دې سارونه دا خلق په هغې باندې سورلی کوي سورلی کې استعمال وي ومنها یاکون بعض د دې نه دا خلق خوري ولهم فیها منافع ومشارب او د دې خلقو د پاره په دې کې فایدې دي و مشارب او د اسکاک سامان دی پکې افلا یشکرون دا خلق شکریه ولې نه ادا کوي واتخذوا من دون الله آلهة دې نبی بیا سبا و ان شاء الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي Yes.